السلام علیکم دوستانو دا نننی ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده د چا چې حروف دي ګورئ الحمدلله کوم ملګرو چې زما په مخکینۍ خبره باندې عمل کړو ما تاسو ته ویلي چې ګوره د 12 مۍ نه پس چې څومره کانټریکټ شوی دی په قوا کې دی یا په مدت کې دی یا په ګوسي کې شوی دی نو د دې دا ټول کانټریکټ به راوړي دا په قوا ته منتقل کیږي ټیک شو که نه نو هغه سې الحمدلله هغه سې وم شو ما تاسو ته په دې باندې ویلو نننی ویډیو چې کوم زموږ دې باره کې چې کوم ملګري د چا حروف شوي دي د ډېرو ملګرو الحمدلله هغو چې خپل کپنۍ والی لاړه او هغو هلته ډاکومنټس په مکتب عمل کې جمع کړه نو د هغو الحمدلله د هغو ډېرو ملګرو حروف پکې ختم شو ستاسو لپاره څه پکار ده دا ستاسو لپاره بهترین چانس دی او لیګل طریقه ده لیګل طریقه تاسو بار بار زم چې کلم تاسو په سعودي عرب کې باندې کېږئ نو په لیګل طریقه قانون باندې عمل کوئ لیګل طریقه زه تاسو ته بیا دا وایم چې ګوره په دې طریقه باندې عمل وکړو تاسو لپاره بهترین چانس دی ما تاسو ته دا ویلي چې وس ګوره خبره وس دا ده بایي چې وس درې اپشن دي دغه سره درې اپشن دي یا به بایي په لیګل طریقه باندې به فاینل ایگزیټ ورکړي یا که د حروف ورکړي یا به حروف کینسلې او یا به ټرانسفر ورکړي دا درې شیزونه ضروري دي اوس که ته لاړې تا شکایت وکړو او ستا کپنۍ دغه ته راوغوښته نو انشاءالله دغه طریقه باندې هم انشاءالله په دې دریو کې په یو خبره باندې خامخا د کپنۍ والا په دې باندې عمل کوي او که نه شکایت دې نه کړه ستا د خپلې کپنۍ سره صلح راله یا ستا صاحب العمل صلح ورسره راله نو د هغې نه پس خبره دا ده چې تقریبا په هفته کې دننه چې کپنۍ والا لاړو او هلته چې کوم دی نو ډاکومنټس وغیره اقامه او سور او دا شیزونه جمع کړه نو ان شاء الله تعالی د الله تعالی په فضل و کرم سره حروف ختمېدی شي اوس ختمېږي قانوني طریقه دقه په دقه طریقه باندې ختمېږي د ایجنټانو او د خلکو په چکرونو کې مرازي دا خلک د پیسې خوري او ګرو دا قانون نه دی قانون دغه دی چې کوم ما تاسو ته کومه لار در وښودله په دقه طریقه باندې عمل وکړئ ان شاء الله دوستانو ما ته به دوا کوئ د خیره په دقه طریقه باندې مو حروف ختمېدی شي ان شاء الله ټرای وکړئ اوس سره فرصت دی په دې خبره باندې د خیر سره عمل وکړئ ان شاء الله ما ته به دوا کوئ امید ده چې تاسو ویډیو خوښ وي که ویډیو تاسو خوښ دي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج لایک او د ملګرو سره شیر کړئ مننه